أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 12 13 14 سلور آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله د کافرانو چې دی نو هغه تذکره کوي. وایي دا کافران دوی د الله عذاب د داسې په تلوار سره چې دی نو هغه په تادۍ سره غواړي لکه څنګه چې دی نو هغه دوی خیر غواړي. نو څنګه چې خلک د خیر طلبګار وي او وایي چې ما ته دا خیر زر ته زره چې دی نو هغه میلاو شوي نو دقه شانتې دوی چې دی نو هغه استعجال د عذاب هم چې دی نو هغه کوي او زر د الله پاک نه عذاب چې دی نو هغه غواړي. بعضې حضرات وایي لکه نظر بن حارثو یا داسې نور د مکې مشرکان چې د حضور علیه صلات وسلام د برکت د وجې د نبی علیه صلات وسلام د دعا د وجې الله جل جلاله د دې امت نه چې نو عمومي طور باندې عذاب اوچت کو چې په دوی به عمومي داسې عذاب نه راځي چې دوی په هغې کې ټول چې نو په یو ځای باندې هلاک شي. نو کله چې دوی په دغه خبره باندې مطمئن شولو نو دوی چې نو هغه بیا به داسې ووي که چېرته دا پیغمبر او دا کلام حق او سچي جو الله رب العزت دې په موږ باندې د اسمان د کاڼو باران چې دی نو هغه وکړي که نه. نو الله وی که چېرته دا دوی چې څنګه دغه شانتې الله پاک هم داسې زرګ دغه عذاب را لیږلی دا خو د الله فضل او کرم او لطف دی چې الله رب العزت د انسان چې دی نو هغه په دغه تلوار کولو سره الله پاک هم داسې زر عذاب نه را لیږي. که دی چېرته را لیږلی لقضی الیهم اجلهم نو د دوی نیټه به د دوی ته پوره شوې وه یعنې دوی به په دنیا کې چې نو هغه یو وخت هم نه و پاتې شوي. بیا تفاصیلو لیکنې دي چې دغه شانتې څنګه چې دا د کافر نو داسې د مسلمانانو په باره کې هم دی. بعضې خلک او خصوصا چې نو هغه ښځې په دې کې نو هغه مرض کې ډېرې مبتلا دي د هغوی ځان ته هم ډېر زر بد دعا کوي اولاد ته هم کوي مال اسباب ته چې دی نو هغه هم خیرې کوي. که هغه معمولي چې دی نو هغه څه خبره شي نو په هره خبره باندې دوی زر خیرې چې دی نو هغه کوي ورک شي مړ شي دغه شانته چې دی نو هغه قسمه قسم خیرې چې دی نو هغه کولی شي. ان تر دې که چېرته د دوی نه چې دی نو هغه د لاسه ګیلاس هم ارتاو شي پیالی هم ارتاو شي او ماته شي نو دوی داسې نه وایي چې دا خو زمونږ غلطي وه او زما د غلطۍ د وجې نه چې دی نو هغه داسې دا ارتاو شو بلکې دوی هغه بېجانه شیسته چې دی نو هغه هم خیرې کوي. نو الله وی خیرې چې دی نو هغه دا نه دی ښه که چېرته دوی چې دا شر څنګه زر طلب کو دغه شر د طلب کولو سره دوی ته دغه شانتې ډایرکټ چې دی نو هغه سره راغلی خیر چې څنګه طلب کوي او داسې دوی دا بد دعا کړی او ډایرکټ الله پاک دغه بد دعا قبلولی نو هېڅوک به هم ژوندې پاتې نه. که نه موږ ټول هر سړی په خپل کور کې په خپل ځای کې نو هغه سوچ وکړي داسې به یوه ښځه نه وي چې د هغې به خپل بچو ته د 100 پیرو نه سوا چې دی نو هغه خیر یې نه کړی. نو الله وی دا د الله فضل او کرم دی چې الله رب العزت د دوی دغه خیرې او دغه بد دعا چې دی نو هغه زر نه قبلی. نو ځکه الله وی لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم نو فنظر الذین لا یرجون نو موږ پرېږدو هغه کسان چې کم زمونږ د ملاقات یعنی د ورځ د آخرت چې نو هغې ملاقات د هغه ساتي نه نو موږ د دوی په دغه سرګشۍ دغه نافرمانۍ کې چې نو هغه موږ دوی سر وهلي بر وهلي حیران چې دی نو هغه پرېږدو.
په دې دویم آیات کې الله رب العزت د کافر او چوکتلی شي جو مسلمان کې هم نن دغه خبره چې نو هغه موجود نه هغه وخت کې د کافر صفتو الله دې عفو کې وس مسلمان کې هم هغه شانتي خبره چې نو هغه موجود دي. نو د آیات نمبر 12 کې الله وایي و اذا مس الانسان ضر کله چې د انسان ته څه تکلیف او مصیبت چې نو هغه ورسي برابر خبره ده که دغه مصیبت او تکلیف چې نو هغه مالی وي کاغه جسمانی وي کاغه د بیماری په صورت کې وي او کاغذ نو هغه د اولاد په صورت کې وي په هر جوړ چې انسان ته څه تکلیف چې نو هغه ورسي نو الله د انسان چې نو هغه فطرت ذکر کوي دعانا لجنبه او قاعدا او قائما نو دې کله مونږ په ملاسته یعنی په ډډه چې ملاسي جو هم دعاګانې کوي که ناسي جو هم دعاګانې کوي که ولاړې جو هم دعاګانې کوي یعنی کله په ده باندې چې دې مصایب او تکالیف ورته ورسي نو دی بیا په هر صورت کې الله طرف ته رجوع کوي او په مخه د الله نه چې نو هغه دعاګانې کوي او دغه د الله نه غواړي خو بیا نو الله وایي فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم یدعنا نو کله چې دنه چې نو هغه مونږ د غزور دغه تکلیف چې نو هغه اوچت کو لري کو نو بیا د چې نو هغه داسې وګرځي داسې شي لکه د سره چې مونږ دغه تکلیف طرف ته رابللی هم نه یو یعنی دې په هغه خپل نافرمانی کې په خپل هغه کفر او شرک کې په خپل هغه فسق او فجور کې دې واپس دسه مبتلا شي لکه په د باندې چې د سره د تکلیف راغله هم نه اکثر خلک کوم وي ګویا دا ګور ستا په بل څوک وکا یعنی دې پورې د چې نو هغه بیا د غټولې خبرې دنه بالکل یری د دې څنګه هم نه چې په ما باندې چې نو هغه د مصیبت او تکلیف راغله او پای کې ما الله تواس کولو او وس نو هغه بیا که شانت شي کذالک زین للمسرفین ما كانوا يعملون الله دې که شانت چې نو هغه مزین کړی شوی دی یعنی شیطان چې نو هغه د مسرفین ته مصرف لیکيږي د حد نه چې نو هغه تجاوز کوونکی ده هغه که په هر صورت کې د ته نو هغه مصرف ویل کېږي اسراف کوونکی نو هر هغه سړی چې د حد نه تېروتونکی وي نو د دغه حد نه تېروتونکي خلکو ته شیطان چې نو هغه د عمل ښایسته ښکاره کړی دی یعنی خپل کفر فسق او فجور باندې چې نو قایم او دایم وردېدل الله دې موږ د دغه نه وساتي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات نوس الله رب العزت دې چې نو هغه تنبیه کوي واز ورته کوي په ډېر اعلی انداز باندې الله رب العزت وایي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم مونږ ستاسو نه مخکې ګوره ډېر کلي چې نو هغه ډېر قومونه متباه کړي دي دغه کلی او دغه قومونه دا هم زما مخلوق او داسې نو چې دا بل څوک ولو یا د هغوی خالق چې نو هغه بل څوک دا یا زمونږ چې نو هغه حریف ولو نه څنګه مې چې تاسو بندګان یې او څنګه چې په تاسو مهربان یم داسې مې هغه هم بندګان ول په هغوی باندې هم مهربانه وم الله رب العزت په هر بنده باندې چې نو هغه مهربانه دی خو چې د هغوی کله زما نافرمانی کې د حد نه چې نو هغه ووتل نو مونږ د هغوی هلاک کړل اوس که تاسو هم چې نو هغه دغه شانتې زما نافرمانی کې د حد نه وځئ هغوی ته پیغمبران راغلي تاسو ته هم پیغمبر رالو پیغمبر تعلیمات چې نو هغه درته در ورسېدل د الله کلام او حکم درته در ورسېدلو او د دې باوجود بیا تاسو چې نو هغه د حد نه وځئ او تجاوز کوئ الله حکم چې نو هغه په عمل کوي هغه ټکراوهي نو الله وایي ګورې څنګه مې چې هغه خلک تباه کړو دغه شانتې تاسو به هم تباه کم ستاسو تباهي چې نو هغه راته څه ګران کار چې نو هغه نه ښکاري د ځان له خبره ده چې هغه قومونه به مې ټول په یو ځای چې نو هغه تباه کولو او تاسو د حضور د دعا په برکت باندې ټول به په یو ځای نه چې نو هغه هلاکېږي خو ګوره د دې نه چې نو بېغوره کېږئ هم ځکه جزئي چې نو هغه په یوه علاقه الله پاک پې عذاب رایستی یا شخصي طور باندې چې نو هغه په کسانو افرادو باندې چې نو الله پاک عذاب راشي او ګریف راشي نو د دې خو پیغمبر سره نه مونږ لوز کړی دی او نه پیغمبر زمونږ نه چې نو هغه د دغې متعلق چې نو هغه دعا کړې ده نو آس نه چې په خپل ګناه باندې کمنټ وکړي او په دغه باندې چې نو باور وکړي چې زه په ځد الله پیغمبر واده شي نه ګوره شخصي طور باندې انفرادي دغه دعا چې نو هغه د هغې واده نه ده شوي ګوره څنګه مې چې هغه هلاک کړی داسې به تاسو چې نو هغه هم هلاک کړم نو الله وایي مونږ هلاک کړي ول ډېر شي چې نو هغه امتونه کلي خلکو من قبلکم لما ظلموا
کله چې د هغوی ظلم وکړو. و ظلم معنی چې دی نو هغه شرک هم راځي، کله چې د هغوی شرک وکړو. او ظلم معنی چې دی نو لغوي ده وضع شیء فی غیر محله، کله چې د هغوی چې دی نو هغه د الله حکم بې ځایه استعمالول چې دی نو هغه شروع کړل. نو چې د هغوی داسې وکړل الله حکم چې دی نو هغه یې ضایع کولو، د الله د پیغمبر طریقې چې دی نو هغه یې ضایع کوله، نو چې هغه مې هلاک کړل. نو که تاسو هم د الله حکم ضایع کوئ، د الله پیغمبر طریقه ضایع کوئ، د هغې نافرماني کوئ، تاسو به هم هلاک کړم. وجاءتهم رسلهم، راغلي ول د هغوی ته پیغمبران د هغوی بالبینات په روښانه دلایلو سره نښو سره. وما كانوا ليؤمنوا، او نو دوی داسې چې دوی ایمان راوړی، دوی په هغې ایمان را نه وړلو، هغې تسلیم نه کړل. کذلک نجزي القوم المجرمین. نو الله وایي د دې نه چې نو هغه مجرم قوم دی دې په امن کې نه کښېني، دی دې بېغوره کېږي نه. کذلک دغه شانتې معامله مونږ چې نو هغې قوم سره کوو چې کم مجرمانی، داسې سزا مونږ اوس هم چې نو هغې خلکو له به ورکوو چې کم د الله پاک چې نو هغه نافرمانی کوي. الله دې موږ د هغې نه وساتي. آیات نمبر 14 کې چې نو الله پاک وایي بیا د دغې نه وروسته که موږ تاسو په ځمکه کې چې نو هغه نائبین جوړ کړئ، خلیفه مو جوړ کړئ، جانشین مې چې نو هغه جوړ کړئ، نو ګورئ دا داسې نه ده چې تاسو ماته ډېر زیات خوښ یې په دې وجه نه. الله وایي د دې چې ما تاسو په ځمکه کې دا کم خلیفه مې جوړ کړئ، جانشین مې جوړ کړئ، هغې خلکو نه وروسته مې تو په ځمکه کې آباد کړئ، نو دا موږ د دې دپاره لننظر کیف تعملون، مونږ ګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ. نو دا تاسو امتحان دی. ګورئ هسې نه چې تاسو وایئ چې مونږ کامیاب شولو، نه دا امتحان دی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، بیا مونږ تاسو جوړ کړئ چې نو هغه جانشین نائبان چې نو په ځمکه کې من بعدهم وروسته د هغې خلکو د هلاکت نه، لننظر کیف تعملون، مونږ ګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ. نو حضرت لیکلی دی وایي د دې باندې چې نو هغه یو سړی د قوم مشر جوړ شو، د علاقې مشر جوړ شو، د ټول خلکو مشر جوړ شو، دته چې یو مشري حواله شوله، دته حکومت او بادشاهت حواله شو. نو ګوره دی چې دا د خپل ځان د کامیابۍ ذریعه نه ګڼي، دی داسې نه وایي چې زه کامیاب شولم، بلکې دی نور ویریږي چې زما باندې د یو لوی خلکو چې نو هغه ذمهواري زما په اوږو باندې واچولی شوله، زه به اوس د دې په باره کې چې نو الله پاک ته جوابدهي یم، زه به د دوی حقوق که زما نه کمی کوتاهي وشو، نو زما نه به په ورځ د قیامت الله پاک چې نو هغه تپوس کوي. ځکه زه الله پاک په دې کې خلیفه او نایب جوړ کړم، نو چې کله خلیفه او نایب جوړ کړم نو زمانه به د دې په باره کې بیا تپوس چې نو هغه هم کېږي. صحیح مسلم چې نو هغه هم روایت دی، او دغه شان ترمذي روایت هم دی. الفاظو کې لکوټې شان چې نو هغه فرق دی د صيغو په اعتبار سره، خو نور د مفهوم په اعتبار سره دواړه احادیث مبارکه چې نو هغه یو شان دي. هغه مفهوم دا دی، حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمان دی الدنیا حلوة خضره، دنیا چې نو هغه د خوږه او تکش نه ده. الله وایي مونږ چې نو هغه مستخلفکم فیها، مونږ تاسو په دې کې چې نو هغه خلیفګان جوړو، په دې کې مونږ تاسو نائبان چې نو هغه جوړو، یو کې فینظرو دی او په یو کې چې نو فننظرو، مونږ ګورو کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ. نو دا مې د ګورئ خلافتو په ځمکه کې مې چې نو هغه تاسو ته مهلت درکول، مشري درکول، دا د دې دپاره ده چې مونږ ستاسو عمل وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ. آیا تاسو هم د هغې ماقبل خلکو په شانتې عمل کوئ او کنه د الله د حکم او د الله د پیغمبر د طریقې په شان کوئ؟ که د هغې خلکو په شانتې عمل مو وکړو نو چې د هغو له مکمل سزا ورکړي هغه به تاسو له درکو، او که د الله حکم او د الله د پیغمبر د طریقې مطابق مو عمل وکړو نو بیا به دنیا مو هم ښیي او آخرت چې نو هغه به مو هم ښیي. الله دې موږ ته د خپل حکم کامله تابعداري نصیب کړي. ولو يعجل الله، او کچری چې نو تادی کوله الله پاک للناس خلق ته الشر د تکلیفو، استجعالهم بالخير، ایک تعجیلهم لک څنګه چې دوی چې نو هغه غواړي په تلوار سره بالخير د خیر، لقضی الیهم، نو پر کړی شی به دوی ته اجلهم مدد دوی، یعنی دوی به پخا د دنیا نه فنا شیو. فنظر الذین، پس مونږ پرېښودل هغه کسان لا یرجون چې امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقاتو، فی طغیانهم د دوی په نافرمانۍ کې، یعمهون حیران سرګردان
سر وهلی بر وهلی و اذا مس الانسان او کله چې ورسېږي انسان ته الضر تکلیف دعانا نو دې رابلي مونږه یعنی دعاګانې کوي لجنبه پډډه او قاعدا یا پناستا او قائما او یا په ولاړه یعنی په هر حالت کې فلما کشفنا عنه بیا هر کله چې لري کو مونږ د دین ضره تکلیف ده مرنا نو دې روان شي کألم يدعنا لکه چې د اړو بللی مونږ نو الی ضر مسه هغه تکلیف ته چې د ترسېدلې وو کذالک د قشان زین المسرفین خیسته کړی شوي د اسراف کوونکو ته حد نه تېروتونکو ته ما کانو یعملون هغه عملونه چې دوی کولو ولقد اهلکنا او یقینا هلاک کړي دي مونږه القرون ډېر کلي امتونه من قبلکم ستاسو نه وړاندې مخکې لما ظلموا هر کله چې دوی ظلم وکړلو وجاءتهم او راغلي مو دوی ته رسلهم پیغمبران د دوی بالبینات په واضح دلایلو نښو سره وما کانو او نو دوی لیؤمنو چې ایمان راوړی وي کذالک دقه شان نجزي القوم المجرمین مونږ سزا ورکو بدله ورکو قوم مجرمانو ته ثم جعلناکم بیا مونږ که جوړ کړی تاسو خلائف نائبان جانشین فی الارض پزمکه کې من بعدهم د هغوی نه وروسته لننظر چې مونږ وګورو کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوئ